په دې ویډیو کې دا سره د پی ایس ایل 2025 د پاره د اسلام آباد یونایټډ چې کم سکواډ دی در سره په دې ویډیو کې شریکوم هو کچري مونږ په تیر شوی پی ایس ایل باندې په تیر شوی سیزن باندې نظر واچو نو د اسلام آباد یونایټډ بیټینګ همیشه سترونګ وي خو زبردست هټران آی سره په سکواډ کې شامل وي خو دا د پی ایس ایل 2025 د پاره د اسلام آباد یونایټډ سره سکواډ دی مله هم مکمل نه دی کټلې خو پکچر مخې لراو ما وی تاسو سره به شریک کما ور خپل به مو ګورم چې دا د اسلام آباد یونایټډ کم کې لړیا نشتلی دی آیا د کلاډیانو سره به اسلام آباد یونایټډ فایټ وکي کنه څنګه فایټ پکای راځي چې په سکواډ نظر ته شاداب خان چې کوم دی کپتان دی بل ځل هم شاداب خان کپتان او پلاټینم کټګوري کې پک شوی دی بل پلاټینم کټګوري کې دی اشتل دی نسیم شاه هغه نه پس اماد وسیم دی د کراچي کینګ نشتل په تیر شوی سیزن کې چې دی سیزن کې ورسره هم په ډایمنډ کټګوري کې اماد وسیم هم دی حیدر علي هم د کراچي کینګ نشتل چې حیدر علي دی لبیا امپورټنت اهم میچ ګټلو چې په تیر شوی سیزن کې نو حیدر علي دی سره په ګول کټګوري کې شامل دی بیټینګ ورسره سم مضبوط بیټینګ دی خا اسلام آباد یونایټډ سره خو بیا ورسره کولن منرو دی په سلور کټګوري کې رومان رئیس ور سره په سلور کټګوري کې دی چونکه رومان رئیس داسې خاص پرفارمنسز نشته دی خو رومان رئیس د ډیر زوړ کلاړي دی د یو سیزن کې ګوره رومان رئیس سره اسلام آباد یونایټډ چې کم سټاف ته ډیر خو ور سره کوي یو سیزن کې د انجرډ نو د بالینګ کوچ ځان سره ساتل خو ریلیز کړي نو پرې نو اوس هم رومان رئیس غوړي داسې خاص پرفارمنس نشته نه د پیسټ او نه د هغه رنګ بالینګ کول شي خو ځان سره په سلور کټګوري کې اسلام آباد یونایټډ اشتل دی خا اعظم خان ور سره په ډایمنډ کټګوري کې دی سلمان علي آغا د پاکستان وایس کپتان په ګول کټګوري کې دی هم دی خو بیا ورسره د استرالیا کلاډي دی بن ډوارشیس دا هم خو کلاډي دی په ګول کټګوري کې انډریو ګوس د سلور کټګوري کې دی څنګه بیټسمن تاسو الریډي معلومه ده جیسن هولډر دی ورسره د ویسټ انډیز آل راونډر دی بیا ورسره په سپلیمنټري کټګوري کې رسی وینډر ډوسن د ساوث افریقا هارد هټر کلاړي دی او د بهر میچ کې تاسو وینئ جی د ډراپ کینا ریسی وین ډرډوسن لاهور قلندر سره تیر شوی سیزن کې چې اوسو میچونو کې ول ډیر زبردست بیټینګ کړو د په سپلیمنټري کې اشتل دی محمد نواز دی ول سره آل راونډر دی سلمان ارشاد د پېښور زلمیو تیر شوی سیزن کې دا ځل دی اشتل دی بالر دی خرایل میریدس د سپلیمنټري کټګوري کې د فارن کې لاړی دی بیا وسره هونین شاه امرجنګ کې لاړی دی د نسیم شاه رور دی بالر دی میتیو شارټ دی وسره پلاټینم کټګوري کې او بل وسره سان مسعود دی امرجنګ کې کټګوري کې جی ګوره امرجنګ کټګوري چې کوم وی دا د انډر 19 کې لاړی دی ځان سره اخلي انډر 19 لیول والا کې لاړی خو ته په میچ کې یو لس کې چې کم پلینګ 11 دستا ګراوند لکوزي کې آی کې بزان سره یو کلاډي امرجنګ ضرور کوزي نو د نسیم شارور او بیت شاله بخ زبردست چانسونه ملاويږي د گیم کولو خو آیا د بوزدان سنگه هونین شاه سوري او بیت شانه هونین شاره د ځان سنگه پرفارم کوي د پی ایس ایل کې سنگه پرفارم کوي دا به راتلون کې ټایم کې پته لګي او بل وسره سات مسعود د په امرجنګ کې نو د اسلام آباد یونایټډ کمپلیټ سکواډ د ما خیال بیټینګ وسره خه مضبوط بیټینګ دی بالینګ وسره زما خیال سو دومره مضبوط بالینګ نه دی خو نسیم شاه ورسره مین کلاډي دی مین بالر دی چې کوم دی نسیم شاه سپین بالینګ کې ورسره احمد وسیم دی محمد نواز دی فاست کې ورسره سلمان ارشاد دی نسیم شاه دی او هونین شاه دی دا ورسره د جیسن هولډر چې کوم دی بیټینګ آل راونډر دی بالینګ آل راونډر دی بالینګ هم کول شي بیټینګ هم کول شي نو د اسلام آباد یونایټډ د ما خیال یو مضبوط سکواډ دی خو تیر شوی سیزن کې چې څنګه سکواډ او دا غینه مل کمزور ښکاری تاسو د څنګه ښکاری کمنټ ضرور وکړئ